اول چې کله کوچنۍ خبرې زده کوي در ټولو څخه مخکې دته کلمه طیبه ور زده کول، ځکه دا د اسلام د داخلېدو ذریعه ده. دویم چې کله کوچنۍ لږ غټ سي اول لواره دته حلال او حرام احکامات ور زده کول. دریم چې کله 7 کالو ته ورسېږي دته عبادت ور زده کول، پر عبادت باندې عمل کول او د عبادت حکم ورکول، ځکه په حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله ستاسې اولاد 7 کالو ته ورسېږي تاسې په لمانځه باندې د دروي او د لمانځه حکم ورکوي. چې کله 10 کالو ته ورسېږي که چیرې دی عبادت نه کوي لمونځ نه کوي دی وي، او د هغه رقم د روژې حکم دی روژې په نسي، ځکه چې کوچنی په کوچنیوالي په دې عبادت باندې مختص سي بیا تقوادار جوړیږي او چې غټ سي بیا تربیت سم کیږي. څلورم چې کله کوچنی لږ غټ سي او دته د نبی علیه الصلاة والسلام او د اهل بیت محبت ورزده کول، د محبت طریقې ورزده کول، او د نبی علیه الصلاة والسلام د غزوات د صحابه او د نور مجاهدینو تاریخ باندې دی پوه کول او تاریخ اسلام دته ویل او تاریخ اسلام باندې دی پوه کول، او د صحابه کرامو اکابرونو واقعات ورته ویل، ځکه چې کوچنی په کوچنیوالي باندې د قرآن تعلیم زده کړي او حفظ وکړي، احادیث نبویه او سیرت د تاریخ چې کله د یاد کړي او د پر ژبه باندې جاری کړي، او بیا د هغه صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام کوم واقعات هغه تقوا دی په ځان کې راولي چې بیا دی غټ سي بیا د تربیت او د اخلاق سم وي.